بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیرو محترمو تاسو ته معلومه ده چې فلسطین یانو باندې اسرائیل درندگانو شبی خون شو کړی دی. مخکې ورځو کې تراو کې هم هغې باندې زیاتې ظلم وشو، فایرنګونه وشو، ډېر کسان شهادت باندې ورسېدل او ډېر کسان زخمیان شو. او د جماعت بې احترامي او د بیت المقدس بې احترامي چې کوم دی وشوه، د مسلمانانو د جذباتو سره چې کوم دی هغه لوبې کول دي. نو ټول امت مسلمه هغې له پکار دا دي چې خصوصا دغې شپو ورځو کې د فلسطینیانو د دغه دپاره د بقا دپاره د هغې چې کوم دی هغه د ازادۍ دپاره دعاګانې هم وغواړي او د اسرائیل د تباهۍ دپاره چې کوم دی دعاګانې وغواړي. ټول قوم په هغې باندې چې کوم دی هغه لعنت وایي. څه شو هغه خلک چې هغې د انساني حقوقو اوازونه کوي، دغې تنظیمونه خاموش دي، OIC خاموش ده، اقوام متحده صرف چې کوم دی هغه زباني جمع خرچ کړی دی. لہذا قاید ملت اسلامیہ مولانا الرحمن صاحب په قیادت کې او د هغې په اعلان باندې به انشاءالله د دې خلاف احتجاجي مظاهرې د هغې د اعلان مطابق او د هغې د فیصلې مطابق کیږي. ټول قوم او خصوصا د جمعیت الاسلام اراکین په هغې کې مکمل شرکت وکړي.